زما د پیغمبر سیرت طیبه یو داسې دریاب و سمندر دی د کم دریاب و سمندر چې نه گهرایی معلومه ده نه کلووالی معلوم دی سیرت طیبه داسې یو دریاب و سمندر دی د کم دریاب و سمندر چې نه کناره معلومه ده نه سیډ و طرف معلوم دی د سیرت طیبه زما د پیغمبر د سیرت طیبه یو د ولادت باس دی دویم زما د پیغمبر د سیرت طیبه د هجرت دریم د نبوت او څلورم د رحلت او دا هر یوه موضوع تقریبا ګنټه غواړي خو زه مختصر صرف جلکیانې او یو څو هغه الفاظ او ملفوظات ږدم بیا به اجازت غواړم سیرت طیبه مور بیبي آمینه فرمای چې زه د پیغمبر په درد باندې تکلیف باندې د پیدایش نیم پوه شوي مور بیبي آمینه فرمای عام حالاتو کې چې کله به زمونږه اوبو راچلولو نمبرو مونږه قبایلي خلکو د لرې ځای نه به اوبه راچلولې چې کله مې حضور په ګېډه شو چې زه به د مکې په شګلنه ځمکه کې تلم هغه شګلنه ځمکه به الله ماته د مالوچو نه زیاته نرموله کله چې مې حضور په ګېډه شو چې زه به کوهي ته ورسېدم په ځای د دې چې کوهي کې بوکه ځوړنده کم اوبه را وباسم زما کوهي ته رسېدلو سره د کوهي اوبه به د کوهي د ویښ نه د کوهي سر ته په خپله راوختې مور بیبي آمینه دام فرمای چې زه چې په کومه شپه حضور پیدا کېدم په هغه شپه باندې زما بهر کړکۍ کې نظر شو بهر مې وکته د اسمان ستوري زما کور ته انګړ ته کوشوي دي زما کور کې د اسمان ستوري پړه کېږي مور بیبي آمینه فرمای زه هغه د دې حالاتو په تماشه سره زه مشغوله شم په دې کیفیاتو کې ومه چې پیغمبر خدا محمد مصطفی دنیا ته تشریف راوړو آقا مدني دراتلو سره سم دنیا ته چې څنګه راغې رب کائنات ته په سجده پرېوته مور بیبي آمینه فرمای د حضور ولادت هم د نورو ماشومانو په شان نه د عام زنانه ماشوم پیدا شي هغې ته د غسل د پاکوالي ضرورتي حضور دنیا ته پاکیزه راغلی د غسل ضرورت ورته نو پاک او صفا راغلی ماشوم پیدا شي خلک یې کپړو کې توکي مور بیبي آمینه فرمای یو زنانه کپړو پسې لاړه کپړې راواغېستې حضور یې کپړو کې توکو ما ته بیا رانجو پسې لاړه رانجې راواغېستل ما ته وایي آمینې قسم په خدای ستا د بچي سترګې پیدایشي او قدرتي توري دي د ارچا خپل انداز وي او د ارچا خپل الفاظ وي غمجن محمد زمان د هغه سحر ذکر کوي په کم سحر چې د آقا مدني ولادت شوی دی په کم سحر چې د آقا مدني پیدایش شوی دی په کم سحر چې د آقا مدني آمد شوی دی دا 571 عیسوي 20 اپریل یکم د جیټ 9 ربیع الاول د صبح صادق ټیم کې حضور دنیا ته تشریف راوړو غمجن وای دا سحر خو نن ډېر مزیدار غوندې ښکاري دا سحر خو نن ډېر مزیدار غوندې ښکاري هر طرف خوشبویي ده قرار غوندې ښکاري جوړ رحمت عالم تشریف راوړي جوړ رحمت عالم تشریف راوړي ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري یو جنډه په کعبه بل په کور د جانان یو جنډه په اقصا سلوی کار غوندې ښکاري د ځنګل ځناور هم خوشحاله دي ډېر وای دوست د الله جلودار غوندې ښکاري او څوک چې ستا په صفت نه مستیږي جانانه ما ته دا خلک واړه بیمار غوندې ښکاري کله چې حضور دنیا ته تشریف راوړو د حضور د پیدایش نه 3 میاشتې مخکې د حضور والد محترم وفات دی چې په کومه شپه حضور پیدا شو زما پیغمبر د راتلو سره سم دنیا ته یو پیغام ورکو په هغه شپه باندې د خانه کعبه کې 360 بوتان رب کائنات ته په سجده پرېوتل عبدالمطلب صاحب حیران دی په حیرانتیا سره کور ته راغی کور کې پریشان ناست دی چا ورته وی بابا خبر نه ستا نوسی پیدا دی د عبدالله زوی پیدا دی د آمنې لختې جگر پیدا دی بابا راغی د نوسی ملاقات د پاره د آمنې په غېږ کې محمد ابن عبدالله پروت دی بابا وکتل آمنه ورته وی بابا ګوره ستا دا نوسی څومره ښکلی دی
دومره حسین او جمیل مونږ په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. بابا ورته وی تاسې لیدلی مکه دی لیدلی یثرب دی لیدلی چڼګاوړ علاقه دی لیدلی. بابا وی ما نه تپوس وکړه زه شام ته تلم عراق ته تلم فلسطین ته تلم ملکونه مې کتلي د قوم مشري مې کړې ده 82 سال ته مې عمر ورسېده ګیره مې سپینه شوه د قوم مزاج نه واقف یم فطرت نه واقف یم حسن و ښکلا نه واقف یم. بابا وی ما نه تپوس وکړه کله چې دا وی په دې وخت کې علامه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په نشر الدین کې نقل کوي وی په دې وخت کې جبریل راغی جبریل وی آفاق کہاں کر دیده ام. جبریل وی بابا ته ما مکه لیدلې مدینه مې لیدلې چڼګاوړ علاقه مې لیدلې. جبریل وی ما نه تپوس وکړه آفاق کہاں گردیده ام محرب و تاورزیده ام بسیار خوبان دیده ام مگر تو چیز ضدی کری. جبریل وی ما آفاق کہاں گردیده ام ما اسمانونه کتلی دي د اسمانونو بلندی مې کتلی ده د اسمانونو اونچای مې کتلی ده لومبی اسمان مې کتلی دی دویم او دریم مې کتلی دی څلورم پنځم اسمان مې کتلی دی شپږم او اووم مې کتلی دی ما د اسمانونو کلوالی کتلی دی ما د اسمانونو بلندی کتلی ده زه په جنت کې ګرځېدلی ما خوریم کتلی دی علمان مې کتلی دی حسینان مې کتلی جبینان مې کتلی دی ما ښایستونه کتلی دی په دنیا کې ګرځېدلی ما مشرق لیدلی مغرب لیدلی شمال او جنوب لیدلی دی ما د انسانیت تماشې کړي دي ما د کنعان یوسف لیدلی دی ما د زلیخا عشق و محبت لیدلی دی ما حسینان لیدلی جبینان لیدلی دي ما د انبیاو نبوت کتلی دی د رسولانو